دفن کیږي د مسلمانانو په کورنۍ کې په قبرستان کې او د هغه ته نور حقوق د مسلمانانو مطابق میلاویږي خو هغه په ذهن کې چې دی نو بیزاری خو هغه ذهني اعتبار څه چې دی نو بیزاری او د شریعت د حکمونو څه قدر د هغه په ذهن کې نه وي خو هغه که چېرته ځان په ظاهره کې مسلمان ښکاره کوي نو یو معاشره ده او یو رواج جوړ شوی دی نو د هغې مطابق هغه ځان د هغې معاشرې مطابق ځان ښکاره کوي ځکه چې خلک د هغه رواج او یا د هغه معاشرې مطابق د هغې هغه نه ویني او د هغې نه خلاف د هغې شکل او د هغه طور طریقې نو بیا د معاشرې په ضد کې هغه راځي صرف د هغه دین دومره حده پورې دی نو د هغه په دین باندې یقین رانلی د دې وجې نه د ماشوموالي نه د ماشومانو تربیت په هغه انداز باندې کول چې د هغو په ذهن کې د الله د نوم عظمتي او د الله د کلام عظمتي د الله د پیغمبر د طریقې عظمت او لویوالی او دې خبرو ته چې دی نو سپک نه ګوري داسې نه چې پلار یې یو شانتی او زامن چې دی نو هغه د دیندارۍ په اعتبار سره پلار ته بې لیونی وي نو دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې تاسو زما د نوم تعظیم او احترام کوئ او زما نوم چې دی نو بې ځای مه استعمالوئ په دې آیات کریمه کې الله تعالی مسئله د قسم ذکر کوي او فرمایي ولا تجعلوا الله او مگر زوی تاسو الله تعالی لره عرضة دال لایمانکم د وجې د قسمونو خپلونه ان تبروا دا چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا او دا چې تاسو به پرهیزګاري نه اختیاروئ وتصلحوا او روغه به نه کوئ بین الناس په منځ د خلکو کې د آیات مقصد خدا دی ځینې خلک داسې چې هغوی قسم اخوري او قسم په دې باندې اخوري چې یاره نیکي به نه کوم پرهیزګاري به نه اختیاروم او چې بیا تا هغه ته ووې چېره دا خو تا په ګناه باندې قسم خوړلی دی دا مناسب نه دی نیکي کوه نو هغه د الله هغه نوم ډال جوړ کړي یاره ما خو قسم خوړلی دی څنګه زه نیکي وکړم بیا خو زما قسم ماتېږي نو الله تعالی فرمایي دا قسم د دې دپاره پاتې و چې ته د نیکۍ نه په دې سره ځان بچ کړې او د الله تعالی نوم دی چې دی نو ډال جوړ کړی دی د نیکۍ دپاره داسې مه کوه او حدیث مبارک کې راځي من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير چا چې قسم وخوړلو په یوه خبره باندې او بیا د هغې نه علاوه بله خبره چې دی نو هغه ورته ښه ښکاره کېدله نو چې کوم کار باندې قسم کړی دی چې دا به نه کومه نو هغه کار دې وکړي ځکه چې په هغې کې ثواب دی یا د یو کار نه منع شوی دی او د هغې په منع کېدو باندې قسم خوړلی چې دا کار به زه نه کومه او د هغې کولو کې چې دی نو خیر دی نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دغه کار دې وکړي او بیا دې چې دی نو د دې قسم کفاره ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې کله په حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها باندې خلکو تهمت ولګو منافقینو نو په هغې کې ځینې ساده مسلمانان هغې هم د هغه تهمت ښکار شوي او د هغې تصدیق یې کړی نو په هغې کې یو د حضرت ابوبکر د ماما زوی یا ځینې علما فرمایي د هغه خوروا هغه هم په دې کې راغلی او د هغه نوم مستح ابن اثاثه رضی الله تعالی عنه نو چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېده چې په دې تهمت کې دام شریک شوی دی حالانکه زه بله خرچه ورکوم او په ده باندې چې دی نو زه صدقه کوم نو قسم یې وخوړو چې د دې نه وروستو به چې دی نو زه ستا سره دغه ښېګړه نه کوم نو آیتونه رال ولا یأتلي اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا چې مالدار خلک دې د دې نه قسمونه نه کوي چېرې غریبانانو مهاجرینو چې کوم د الله په لاره کې هجرت کړی دی هغو له به چې دی نو زه څه خرچه نه ورکوم د دې نه دی قسم نه کوي
او بیا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه قسم خپل چې دی نو مات او دا یې وویلې چې نه آینده کې به هم زه ستا سره ښېګړه کوم ځکه چې الله تعالی دا فرمایلی دي الا تحبون ان یغفر الله لکم آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله تعالی ستاسو بښنه وکړي حضرت ابوبکر رضی الله عنه به فرمایل بلا نحب ان یغفر الله لنا منګه چې دی نو دا خوښوو چې الله زمونږ بښنه وکړي نو به هر حال د آیت مقصد دا چې که د الله تعالی حقوق دي او که د انسانانو حقوق دي نو د هغې د پوره کولو نه چېرته قسم ونه او ان تبرو معنا چې زه به نیکي نه کوم نو داسې قسم مه خوره ځکه چې نیکي څومره ده د کولو کارونه دي هغه ټول د الله حق دی هغه پوره کوه او که چېرته بالفرض تا داسې قسم خوړلی نو هغه قسم دې مات که او د هغې چې دی نو کفاره ورکړه وتتقو او یعنې دا قسم خوړلی دی چېرې زه به پرهیزګاري نه کوم د ګناهونو نه د نه بچ کېدو قسم دې کړی دی نو الله تعالی فرمایي چې دا خو زما حق دی او زما حق چې دی نو پوره کړه د ګناهونو نه چې دی نو ځان وساته او یا یو کس چې دی نو د دوو کسانو په منځ کې روغه کوله او هغې روغې کې چې دی نو جانبین او هغه دواړه طرفونه چې دی نو ده ته پکار شو یا په هغو کې یو کس چې دی نو ده ته پکار شو نو ده قسم وخوړو چې قسم په الله ستاسو په منځ کې به زه روغ او صلح نه کوم نو الله تعالی فرمایي نه دا روغ او صلح چې دی نو دا خو یوه نیکي ده او دا د انسانانو د مسلمانانو حق دی حقوق العباد نه دی نو دغې نه د بچ کېدو دپاره قسم ونه کړي بلکې خلکو په منځ کې روغه کوه صلح کوه اگر چې تا ته په دې کې ردې بدې خلک ووایي بیا هم چې دی نو هغه پوره کوه علما کرامو د فقه او د احکامو چې کوم پوه علما دي هغو د دې آیت کریمه د لاندې د قسم چې دی نو 3 قسمونه ذکر کړي دي چې قسم په 3 قسمه دی یو قسم هغه دی چې هغې ته لغوه او بې فایدې قسم وایي او هغه لغوه او بې فایدې قسم دا دی چې یو کس حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د یو کس په خوله باندې بار بار دا خبره راځي لا والله بلا والله چې دا کار مې نه دی کړی والله او یا مې دا کار کړی دی والله بس دا والله او بالله دا په خولې باندې بغیر د ارادې نه امام کشاف سے فرمایي چې کله کله داسې چې یو کس به ستا په مخ کې چې دی نو زر پیرې دا خبره کړي چې والله والله او چې تی بیا حرم شریف ته بوځې او ته وایې چې تا خو زما په مخ کې چې دی نو قسمونه خوړلي د هغې کفاره به اوس ورکې نو هغه حیرانه شي هغه تا ته وایي چې ما کله قسم خوړل نو دې ته ویلی کېږي یمین لغوه بې فایدې قسم دغرنګې علما کرام فرمایي چې بې فایدې قسم کې دام راځي چې یو کس په تېره زمانه کې یو کار کړی دی خو د ده دا ګمان دی چېرې دا کار ما نه دی کړی ګمان یې دی د خپل ګمان مطابق هغه قسم اخري او په دې قسم خوړلو کې هغه وایي چې ما دا کار نه دی کړی حالانکې کړی خو د ده دا خیال چې ما نه دی کړی نو دې ته ویلی کېږي یمین لغوه بې فایدې قسم او د دې بې فایدې قسم حکم دا دی چې په دې باندې سړی نه ګناهګارېږي ځکه دا د خطایي قسم دی سړی پرې نه ګناهګارېږي البته په خپلو خبرو کې چې دی نو د الله تعالی نوم په داسې انداز کې نه دي استعمالول پکار ځکه چې ژبه عادت کېږي بیا د الله تعالی د نوم هغه عظمت چې دی نو ورکېږي په هره خبره کې به چې دی نو بیا قسم خوري علما کرام فرمایي چې ته چا ته خبرې کې نو ستا اورېدونکي چې دی نو د هغې مختلف قسمونه کله یو کس داسې چې ته خبره کې بس هغه پې اعتماد کوي او کله یو کس داسې چې ته هغه ته خبره وکړي نو هغه ستا په خبره باندې شک کوي یا دا به داسې وي او که نه به نو هغه ته چې دی نو خبره مضبوطول غواړي او په تاکید سره ورته خبره وکړه چې او بلکل داسې دي او کله داسې چې هغه ستا د خبرې نه بلکل منکري د سره یې دله مني نه نو هلته د هغه دپاره بیا قسم خوړلو ته ضرورت وي نو که چېرته داسې چې یو کس د هغه اورېدونکي داسې چې هغه د هغه په خبره باندې اعتماد کوي او دا بار بار لګېدی او هغو ته قسمونه خوري نو داسې بې فایدې کار دی وجه دا ده
چې هغه اصل ستا په خبره اعتماد کوي، نو دې قسم خوړل ته څه ضرورت دی؟ بلکې ته الټا هغه په ځان باندې شکي کې چې هغه تا ته وایي چې یاره زما خو په تا باندې اعتماد دی چې ستا دا خبره رښتیا ده. نو دلته قسم خوړلو ته څه ضرورت دی؟ معلومیږي چې ستا په خپل زړه کې دا خبره ده چې چونکې زه په دې خبره کې غلط یم، نو کېدای شي ده ته هم دا پته وي چې زه غلط یم، نو راشه قسم ورته وخو. نو ښې چې دی نو پکې شکي کړي. نو دې وجې نه دغه قسمونو ته چې دی نو ضرورت نشته دی، او ځان چې دی نو هغه د دې قسمونو خوړلو نه ساتل پکار دي. سورت قلم کې الله تعالی د یو سړي لس صفتونه ذکر کوي، بد صفتونه، او په هغې کې د هغه اولنې خباثت چې ذکر کېږي نو هغه د قسم. ولا تطع كل حلاف مهین، ته تابعداري مه کوه د هر هغه کس چې هغه د ډېر قسمونه خوړونکی، مهین سپک دی، حلاف چې بس په هره خبره کې چې دی نو قسم او خبره به ته کوي او بیا به و چې قسم دی، او بیا په خپله وایي قسم دی راباندې وخوړ. نو تا ته چا ویل چې قسم وخوره؟ ته خو په خپله چې دی نو قسمونه خوري، ما خو ته نه دي ویلي. نو دغه رنګې د منافقینو چې کوم خباثتونه سوره توبه کې الله تعالی ذکر کړي دي، په هغې کې خو بار بار دا خبره کړې ده ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، چې په دروغو قسمونه کوي. بهرحال اولنی قسم د قسم چې دی نو هغې ته بېفایدې او لغوه قسم وایي. دویم قسم هغې ته ویل کېږي یمین غموس. یمین غموس دې ته ویل کېږي چې سړي ته ښه پته ده چې په تېره زمانه کې ما یو کار کړی دی، او بیا قسم خوري چې قسم په الله چې ما دا کار نه دی کړی، یا یو کار چې دی نو هغه نه دی کړی او کو ته پته ده چې نه مې دی کړی، او بیا قسم خوري چې ما دا کار کړی دی. دې ته ویل کېږي یمین غموس. او دا چې کوم کبیره ګناهونه راغلي دي، په هغه کبیره ګناهونو کې یوه کبیره چې دی نو دا یمین غموس دی. غموس په عربۍ کې چې دی نو ویل کېږي په اوبو کې یا په اور کې یو شی ورمنډل، نو دې ته هم یمین غموس ته دغه نوم ځکه ویل کېږي چې کوم یو کس دا قسم خوري نو قیامت کې دنیا کې به الله تعالی هغه چې دی نو په ګناهونو کې ورمنډي، او دغه رنګې په آخرت کې بیا د هغه ځای چې دی نو ووري. او د دې وجې نه زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په نیز باندې په دې قسم باندې څه کفاره نشته دی، بس توبه ده، توبه وباسه، د دروغو قسمونه ولې خوري، او دغه رنګې د الله نه بښنه وغواړه. خو دې باندې داسې یو حکم د کفارې نشته دی کوم چې په دې دریم قسم باندې دی. دریم قسم هغې ته ویل کېږي یمین منعقده. هغه قسم چې هغه خلک یې چې دی نو په خپلو خبرو کې تړلی شوی قسم، او هغه قسم دا ده چې راتلونکي زمانه باندې سړی قسم وخوري چې دا کار به کومه، قسم په الله دا کار به کوم، او یا وایي چې قسم په الله دا کار به نه کوم، نو د ده دا خبره چې دی نو اوس په خطره کې ده. که هغه وخت رالی او هغه کار ونه کو او قسم یې پې د کولو خوړلی، نو بیا چې دی نو دا سړی پر خپل قسم کې حانث شو. حانث مطلب دا دی چې دا سړی به اوس کفاره ورکوي، او د کفارې بیان وروستو راځي انشاءالله سورت مایدې اول اومې سپارې په اوله پاڼه باندې. او یا چې دی نو دا کار دا یې ویلي چې زه به دا کار کوم او بیا یې ونه کړو، نو په هغې کې هم دغه حکم دی چې کفاره به بیا ورکوي. کفارې مختصر خلاصه تاسو راواړوئ اومې سپارې اوله پاڼه 111 صفحه ده، آیت نمبر دی 90. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ننسي تاسو لر الله تعالی باللغو في ايمانكم پاغه بی ارادی قسمون استاسو باندې، ولكن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو لرا بما پاغه سبانی عقدتم الايمان چې غټه کړی دي تاسو پاغه سره قسمونه، قسم دی غټه کړی دی چې آینده کې ولا کار کوم یا به نه کوم، نو داغه کفاره سره اطعام 10 مساکین، خوراک ورکول دي 10 مسکینانو ته، من اوسط ما تطعمون، د درمیانه هغه خوراک نه چې تاسو ورکوئ اهلیکم خپل اهل و عیال ته، او کسوتهم یا جوړه جامې د دوی خپل اهل و عیال ته څنګه خوراک ورکې درمیانه، نو هغسې به هغو له ورکې 10 مسکینانو ته، او یا به له چې دی نو جامې ورکې، او تحریر رقبه یا ازادول د سټ دی، او که دا دی نشو کولی فمن لم یجد، پس که چا چې ونه موندل فصیام 3 ایام،
پس نیول د روجو درې ورځو دي. 3 ورځې روجې نیول عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای متتابعات پر لپسې مسلسل 3 روجې به چې دی نو بیا نیسي. ذلک کفارة ایمانکم دا کفاره د قسمونو ستاسو ده. اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وخورئ، قسم دې وخوړو او بیا په قسم کې چې دی نو حانث شو یا قسم دې مات کو نو دغه کفاره شوله. خو یو ټکی دی آیات کې الله تعالی فرمایي واحفظوا ایمانکم، د خپلو قسمونو چې دی نو تاسو حفاظت وکړئ. او حفاظت د قسمونو دا دی چې اول خو د سره قسم خورم څه ضرورت دی چې ته قسم خورې، او بالفرض که چېرته د قسم وخوړلو او هغه د نیکۍ په باره کې او د نیکۍ د کولو قسم دې وخوړو چې زه به دا ګناه نه کومه، نشه به نه کومه، نو بیا د هغې نه چې دی نو ځان وساته، قسم پوره کړه. واحفظوا ایمانکم، اول خو قسم خورم. حدیث کې راځي چې من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت، څوک چې قسم خوري نو قسم دې په الله باندې خوري او لیصمت یا دې خاموشه شي. مطلب قسم خوړل نه دي په کار، خو کو بالفرض خوري نو د الله په نوم باندې بیا چې نه خوري. او بیا د قسم په باره کې علما کرام فرمایي چې یو څو شی نه دي چې د هغې تعلق د ژبې سره دی. یو په هغې کې قسم دی چې څو پورې تا د زړه ارادې او خیالات په ژبه باندې نه راوستي او قسم دې په ژبه باندې نه کړی نو هغه وخته پورې چې دی نو هغه قسم په تا باندې نه لازمېږي. نو دې وجې نه اول چې دی نو چې په ژبه دې استعمال په ژبه دې هغه الفاظ وویلې نو هله به چې دی نو هغه قسم په تا باندې لازمېږي او هسې د زړه په ارادو باندې قسم نه تړلی کېږي. ولا تجعلوا الله او مه ګرځوئ تاسو نوم د الله تعالی عرضة ډال لایمانکم د وجې د قسمونو ستاسو نه ان تبروا دا چې نیکي به نه کومه، وتتقوا او پرهیزګاري به نه اختیارومه، وتصلحوا او روغه به نه کوم بین الناس په منځ د خلکو کې. والله الله تعالی سمیع اورېدونکی دی، علیم پوهه ذات دی. لا یؤاخذکم الله ننیسي تاسو لره الله تعالی باللغو فی ایمانکم پاغه بې ارادې قسمونو ستاسو باندې، ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسو لره بما پاغه څه سره کسبت قلوبکم چې قصد یې کړی دی زړونو ستاسو. د زړه په اراده دی یو قسم وخوړلو نو په هغې او بیا په هغې کې چې دی نو حانث شوې مات دې کو نو الله بیا ستا مؤاخذه به کېږي. والله الله تعالی غفور حلیم بخونکی دی صبرناک دی. للذین یؤلون من نسائهم د قسم یو صورت چې دی نو هغه بل دی چې هغې کې یو سړی قسم کوي د خپلې بیبي د نزدېکت نه چې زه به خپلې کور والا خواله چې دی نو نه ورځم. او دا چې دی نو بل یو حکم دی که بالفرض داسې په یو کور کې دا قسم چې دی نو سړی وخوري چې زه به خپلې بیبي خواته چې دی نو نه ورځم نو د دې به چې دی نو څه صورت او د هغه به څه حکم وي. نو د داسې کس 4 صورتونه دي چې کوم یو کس چې دی نو دا قسم وخوري. یو صورت خدا دی چې هغه دا قسم وخوړو او په دې کې څه موده او نیټه نه ده ذکر کړې، بس کور والا خواته به نه ورځم. دویم صورت دا دی چې 4 میاشتې ذکر کړي. دریم صورت دا دی چې هغه د 4 میاشتو نه زیات وخت ذکر کو. او 4م صورت دا دی چې د 4 میاشتو نه کم وخت ذکر کو او دا یې ویلي چې قسم په الله دومره وخت به چې دی نو زه خپلې کور والا ته 2 میاشتې یا 3 میاشتې خو 4 نه کمې دا یې ذکر کړي. نو د هغې حکم دا دی اول خو دا یو صورت چې دی نو د هغې حکم جدا دی، د 3 صورتونو حکم جدا دی. اول صورت چې کم کې دا سړی د 4 میاشتو نه کم ذکر کی نو په هغې کې که چېرته خپلې کور والا خواته ور نه رلی نو قسم یې پوره شو او طلاق یې چې دی نو په کور والا باندې نه راځي، طلاق پې نه راځي. بس 3 میاشتې وي هغه دې پوره کړې او کور والا خواته ور نه رلی، بس خپل الفاظ دې پوره کړل او دغه رنګې کور والا باندې د قسم طلاق رانلی. خو باقي 3 صورتونه چې دي نو په هغې کې به د یوې خبرې څخه خامخا مخامخ کېږي، یا به په کور والا باندې طلاق راځي او یا به چې دی نو خپل قسم کې حانث کېږي، قسم به ماتې کفاره به ورکړي. او هغه دا چې شریعت د دې لپاره 4 میاشتې مقرر کړي دي او د یوې زنانه علما فرمایي دغه حق دی چې یو ځل زنانه خواته په 4 میاشتو کې ورتلل دا واجب دي. نو که چا قسم وخوړو او 4 میاشتې یا زیاتې یا یې څه موده نه وه ذکر کړې نو د هغه دپاره نیټه 4 میاشتې شو. اوس که چېرته د 4 میاشتو کې دننه دا کور والا خواله ورلی نو د هغه قسم چې دی نو مات شو،
کفاره پرې راله او د طلاق نه چې دی نو بچ شو او که بالفرض دا ور نه رلی خپل قسم یې پوره کړو نو د کفارې نه خو بچ شو خو اټومیټک د هغه په کور والا باندې چې دی نو یو طلاق راځي او هغه طلاق چې دی نو طلاق باین دی باین مطلب دا چې فورا په هغې سره نکاح ختمه شوه دا کور والا چې دی نو عدت شته دی 3 میاشتې به عدت تېروي خو نکاح ختمه شوه د دې نه وروستو به څه کېږي که د زنانه خوښه وه د عدت نه وروستو ستا سره دوباره نکاح کوي نو اجازت دی او که د هغې خوښه نه وه مجبوره کولی نه شي او بیا به په هغې کې نوی مهر او نوي ګواهان او نوی خطبه چې دی نو ویله کېږي دا لوی حکم دی نو دې کې چې احتیاط پکار دی للذین دپاره د هغه کسانو یؤلونه چې هغوی قسمونه خوري من نسائهم د نږدې کېدلو نه خپلو زنانو ته د هغو دپاره تربصو 4 اشهر انتظار د 4 میاشتو دی فإن فاؤوا و4 میاشت د قسم وخوړلو نو 2 صورت دی یو صورت فإن فاؤوا پس که چېرته دا راوګرځېدو فإن الله پس که چېرته راګرځېدی فإن الله پس یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی نو الله تعالی تا ته چې دی نو معافي وکړه خو دا ده چې کفاره به ورکې د قسم وإن عزموا الطلاق او که چېرته دیو قصد کړی د طلاق فإن الله سمیع علیم پس یقینا الله تعالی اوریدونکی دی پوهه ذات دی وإن عزموا الطلاق زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي چې 4 میاشتې تېرې شوي نو اټومیټک په کور والا باندې یو طلاق رالی باقي امامان وایي چې نه یو طلاق پې داسې نه واقع کېږي او هغوی فرمایي چې اصل کې جاهلیت کې دا طریقه وه چې یو کس به خپله کور والا خوښه نه وه نو د هغې نه به یې داسې قسمه قسم وخوړو چې زه به ستا خواته چې نو نه درځم او د هغه به اراده هم دا وه چې هسې نه چې زما د نکاح نه وځي او لاړه شي بل چا څه نکاح وکړي نو هغې ته به یې نه پرېښوستله او په خپله به مو له خواله نه ورتلو نو داسې قسمه به یې قسم کولو نو بیا هغې امامان فرمایي چې په دې صورت کې به قاضي دا سړی راولي او ده ته به ووایي چې یا خو به د دې خپلې کور والا حقوق پوره کې او که حقوق نه پوره کې نو شا به طلاق به واقع کړي طلاق به ورکړي نو هغوی بیا فرمایي چې دا طلاق به یو طلاق دی د هغو په نسبت باندې دا طلاق به رجعي دی رجعي طلاق مطلب دا دی چې عدت د زنانه چې هغه وروستو راځي په دې کې دننه دا هغې ته رجوع کوله واپس کېدو نو یو طلاق د طلاق یو چانس چې د هغه سره کم و هغه ختم شو یو چانس ورسه بل دی چې د هغې نه وروسته ورسه بیا رجوع کولی شي خو دریم چانس کې به بیا چې دی نو د هغه نه زنانه مکمل چې دی نو هغه په هغه باندې حرامي نو د هغو په نسبت باندې صورت دغه شو چې قاضي به یې ودرئ او ده ته به ووایي چې یا به حقوق پوره کړي یا له طلاق ورکړي یو وإن عزموا الطلاق او که چېرته دې قصد کړی د طلاق فإن الله پس یقینا الله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم پوهه ذات دی والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء اوس مخکې آیات کریمه کې الله تعالی د طلاق خبره وکړله که بالفرض طلاق رالی اوس به زنانه څه کوي نو دغې زنانه باندې چې دی نو عدت راځي نو دې آیات کریمه کې د عدت خبره ذکر کوي او بیا چې کله په زنانه باندې طلاق واقع شي نو دا زنانه چې دی نو عدت تېروي خو د عدت په باره کې د زنانو مختلف صورتونه دي او مختلف د هغو چې دی نو حالتونه دي یو دې آیات کریمه کې ذکر دی یو تاسو صورت طلاق راواړوئ 28مه سپاره په هغې کې صفحه نمبر 505 او آیات نمبر دی 4 هلته د زنانو د طلاق په اعتبار سره د عدت په اعتبار سره چې د زنانو یو څو قسمونه ذکر کوي واللائي یئسن من المحیض من نسائکم واللائي او هغه زنانه یئسن چې هغوی ناامیده شوي دي من الحیض د بیمارۍ نه من نسائکم د زنانو ستاسو نه علما کرام فرمایي زنانه 55 کاله یا 60 کاله ته ورسېده نو د هغې بیماري چې دی نو بیا بنده شي نو د هغې که چېرته هغې ته طلاق ورکړی شو نو د هغې عدت به څومره وخت نو دلته الله تعالی فرمایي ان ارتبتم که چېرته ستاسو شک و فعدتهن 3 اشهر نو عدت د هغو 3 میاشتې دی نو دا به د هغه طلاق نه وروستو 3 میاشتې چې دی نو تېروي دا یو قسم شو د زنانو چې هغو د بیمارۍ راتلو نه ناامیده شوي د عمر د ډېروالي د وجې نه او دویم واللائي او هغه زنانه لم یحضن چې لا نه ده راغلي بیماري په هغو باندې
د ماشوموالي د وجې نه د هغو بیماري نه ده راغلې، نو فعدتهن 3 اشهر، نو د هغو عدت هم چې دی نو 3 میاشتې دی. بالفرض داسې یوه زنانه وه چې د هغې نکاح شوې ده او رخصتي شوې ده او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو په هغې باندې طلاق رالی او د هغې لا بیماري نه ده راغلې، نو فعدتهن 3 اشهر، د هغو عدت چې دی نو 3 میاشتې دی. او دریم قسم واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، واولات الاحمال او د حمل والا زنانه هغه زنانه چې د هغو په تن باندې ماشومي اجلهن او هغو له بیا طلاق ورکړی شو، نو د هغو عدت به څومره وي؟ اجلهن نیټه د هغو اندازه یضعن حملهن چې کي د هغې حمل خپل چې ویې هغه ماشوم چې دی نو د هغو پیدا شي. نو هغه ماشوم که چېرته په 9 میاشتې وروستو چې دی نو پیدا کېدو، نو دا 9 میاشتې د هغې عدت دی. او که هغه چې دی نو 5 میلټه پس پیدا کېدو د خاوند د طلاق ورکولو نه، نو دغه 5 میلټه چې دی نو د هغې عدت دی. چې دغه ماشوم پیدا شو نو د هغې عدت فورا چې دی نو ختم شو. دا 3 صورتونه شو. څلورم سورت احزاب کې یو قسم د زنانو ذکر دی، 22مه سپاره او صفحه نمبر 383 آیات نمبر دے 49. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو، اذا نکحتم المؤمنات کله چې نکاح وکړئ تاسو د مؤمنانو زنانو سره، ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکړئ هغو ته، من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسو لاس وروړئ هغو ته، فما لکم نو نشته دی ستاسو دپاره علیهن په هغو باندې من عدت څه عدت تعتدونها چې تاسو شمارئ هغې لره. د نکاح نه مخکې د لاس وروړلو نه مخکې یوې زنانه له چې دی نو خاوند طلاق ورکړو، صرف نکاح شوې ده خو رخصتي لا نه ده شوې، نو مخکې چې دی نو هغې له طلاق ورکړی شو، نو په هغې باندې بیا عدت نشته دی. بس نن طلاق ورکړی شو، سبا له چې دی نو هغه د بل چا سره نکاح کولی شي. او یوه پاڼه چې واړی هغه علما کرامو د نبي علیه صلات وسلام د بیبیانو په باره کې چې دی نو عدت ذکر کړی دی. صفحه نمبر 384 او آیات نمبر دی 53 د منځ نه آیات ویم ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. او نشته ندی مناسب تاسو لره دا خبره چې تاسو تکلیف ورکړئ د الله پیغمبر ته، ولا ان تنکحوا او نس تاسو د پاره دا مناسب دي چې تاسو نکاح وکئ ازواجه د بیبیانو د پیغمبر سره، من بعده رستو د مرګ د هغه نه، ابدا د همیشه د پاره. لکه چې یوه زنانه هغې له څوک طلاق ورکي، نو دغه خاوند په عدت کې د هغې سره نکاح کول حرامي. نو الله تعالی فرمایي چې نبي علیه صلات وسلام وفات شو، نو همیشه د پاره د هغه بیبیانې داسې دي لکه چې په عدت کې دي، د هغو سره نکاح کول بیا د امت دپاره جایز نه دي. نو دا د الله تعالی د طرف نه ښکاره حکم دی، ځکه چې پیغمبر په منزله د پلار دی او د هغه د کور والا چې دی نو هغه د مسلمانانو دپاره په منزله د میندو دي، او د مور سره نکاح چې دی نو هغه په هیڅ صورت کې جایز نه ده اگر چې هغه ناسکه موري. دغه وجه ده چې سورت نساء کې به راشي چې کومو زنانو سره نکاح حرامه ده، نو په هغې کې یوه زنانه هغه راځي چې د هغې سره د چا پلار چې دی نو نکاح کړي، نو هغه ناسکه مور ده. نو دغه رنګې د نبي علیه صلات وسلام بیبیانې هغه د امتیانو چې دی نو میندې دي، نو د هغو سره نکاح کول چې دی نو هغه حرام دي، لکه چې هغې همیشه په عدت کې دي. هغه حقیقي عدت نه دی، خو لکه چې هغې همیشه په عدت کې دي. یو صورت چې دی نو هغه دلته په دې سبق کې چې پاڼه واړی مخامخ آیات نمبر 234 کې یوې زنانه چې دی نو عدت ذکر دی. والذین هغه کسان یتوفون چې هغې وفات کېږي منکم ستاسو نه، ویذرون او پرېږدي ازواجا بیبیانې، یتربصن دا بیبیانې به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر 4 میاشتې و10 او 10 ورځې. یو سړی وفات شو، بیبي پاتې شوله، او هغه بیبي داسې ده چې د هغې لا ماشومان په تن باندې نه دي، نو د هغې دپاره چې دی نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې عدت. او که چېرته ماشومان په تن باندې وو، نو بیا حکم هغه دی چې مخکې صورت طلاق کې موږ ذکر کړو چې د حمل والا زنانه د هغو عدت دا دی چې هغه ماشوم یې چې دی نو پیدا شي. چې ماشوم یې پیدا شو،
نو بیا د هغې عدت چې دی نو ختم شو. دلته کومه زنانه ده؟ دلته هغه زنانه ده والمطلقات او هغه زنانه چې طلاق ورکړی شوی دی هغو ته یتربصن هغوی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې ثلاثه قروء 3 بیمارۍ. داسې زنانه چې هغې له طلاق ورکړی شو او د هغې بیماري راځي، هلته چې کوم صورتونه وو نو هغه چې بیماري پرې نه راځي نو 3 میاشتې دي، او چې دلته بیماري راځي نو هغه بیا 3 بیمارۍ نه دي. ثلاثه قروء 3 بیمارۍ. دا قروء ټکی داسې دی چې په دې کې د علماو اختلاف دی. د عربۍ په اعتبار سره د دې دواړه معناګانې کیدی شي. د زنانه بیمارۍ ته ویل کېږي ماهواري عادت چې کوم د زنانه دی، او دغه رنګې د پاکۍ چې کومه زنانه ده هغې ته قرعه ویل کېږي او یا قرعه. نو دا دواړه ویل کېږي. امام شافعي رحمه الله تعالی فرمایي چې یوې زنانه له طلاق ورکړی شو نو د هغې بیماري راتلله نو د هغې عدت چې دی نو هغه 3 طهره دي، یعنې 3 صفایي دي. چې لکه نن ولا طلاق ورکړی شو په حالت د پاکۍ کې، یوه پاکي چې دی نو دا ده، بیا د هغې نه وروسته بیماري ده، بیا چې کومه بله پاکي ده نو دغه به 2 پاکۍ شي، بیا وروسته کومه بیماري ده په هغې پسې چې کومه پاکي ده چې هغه کله تېره شوله نو د هغې نه وروسته به چې دی نو دا زنانه د خپل خاوند د نکاح نه چې دی نو وځي. خو زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی چې د هغو فقاهت او پوهه انتهایي چې دی نو زیاته، هغې فرمایي چې دلته د قرونه مراد چې دی نو بیماري ده، چې یوې زنانه له طلاق ورکړی شو او د هغې بیماري راتله نو د هغې عدت چې دی نو 3 بیمارۍ نه دي او هغه 3 پاکۍ نه دي. او هغې فرمایي ځکه چې دلته الله تعالی یو ټکی استعمال کړی دی ثلاثه، او دا ثلاثه چې ویل کېږي نو دا یو خاص عدد ته ویل کېږي، یو خاص ګنتۍ ته ویل کېږي، او هغه خاص ګنتي دا ده چې هغه د 2 نه بره او د 4 نه لاندې ده. د 2 نه بره د 4 نه لاندې دې ته 3 ویل کېږي. اوس دا په هغه صورت کې کېدی شي چې موږ د زنانه د عدت چې دی نو د هغې شمار د بیمارۍ په حساب سره وکړو، ځکه چې دا قانون دی چې سنت طریقه د طلاق دا ده چې کله زنانه بیماری نه وي چې ته په هغې کې وله طلاق ورکړي. د زنانه بیماری نشته پاکه او په هغې کې وله ته طلاق ورکړي نو سنت طریقه دا ده. نو اوس په دې پاکۍ نه وروسته چې کومه بیماري ده یوه به دغه شي، بیا د بلې پاکۍ نه وروسته چې کومه بیماري ده دا به 2مه شي، او د 3مې پاکۍ نه وروسته چې کومه بیماري ده دا به 3مه بیماري شي. او دغه بیماري چې کله تېره شي نو د زنانه 3 بیمارۍ مکمل تېرې شو، نه کمې دي او نه زیاتې دي، ثلاثه باندې پوره عمل وشو. او که چېرته داسې چې ستا د وینا مطابق امام شافعي صاحب ته فرمایي ستا د وینا مطابق موږ د زنانه عدت د پاکۍ په اعتبار سره شمار کړو نو بیا به داسې شي چې یا به د زنانه چې کوم هغه عدت دی یا به د 3 نه زیاتېږي یا به د 3 نه کمیږي. څنګه؟ ځکه په پاکۍ کې ولته طلاق ورکو نو یوه پاکي ده چې کومه کې دا اوس روانه ده دا به اوس یا شماري یا نه، که نه شماري د دې نه علاوه 3 به بیا مکمل تېروي او یوه به دا شي نو دا خو د 3 نه زیات شو، دا خو په کم 4 ته ورسېده یا 3 ته چې دی نو ورسېده. او که چېرته دا نو څه حسابې نو 2 به د دې نه علاوه شي او یو پاکي به دا حسابې، حالانکې په دې پاکۍ کې خو به لږه حصه تېره شوي، نو چې لږه حصه تېره شوې ده نو 3 پوره نه شو. نو دې وجې نه امام صاحب فرمایي چې دلته د قرونه مراد چې دی نو هغه 3 بیماري دي. او حدیث کې راځي طلاق الامة 2 وعدتها حیضتان، د وینځې طلاق هم چې دی نو 2 دي او د هغې عدت هم چې دی نو 2 حیضه دي. نو هلته بیماري وله چې دی نو هغه عدت ذکر کړی د وینځې دپاره، نو د ازادې زنانه بیماري به چې دی نو عدت به هغه هم بیمارۍ په اعتبار سره. ولا یحل لهن او حلال نه دي د زنانو دپاره ان یکتمنا دا چې پټ کې ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دی الله تعالی فی ارحامهن په خېټو د دی کې. څه مطلب؟ زنانه ته خاوند طلاق ورکړو او د هغې په تن باندې ماشومان شته دی، خو چونکې د هغې عمر لا کم دی نو چاته پته نه لګي. چې پته نه لګي نو دې زنانه دا سوچ وکړو چېرې دا به اوس ماشوم غټېږي او 9 میاشتو پورې به زه په دې کور کې هسې ناست یم، نه به چې دی نو خاوند هغه زما څه خبرې کوي او نه به زه د دې کور نه حسابېږم، هسې به چې دی دلته ناست یم دې دیوالونو ته به ګورم. راشه دروغ وویوه او دا وویوه چېرې زما سره ماشومان په تن باندې شته نه، چې اوس 3 بیماریانې تېرې شي، 3 میاشتې تېرې شي او زه به ووایم به 3 بیماریانې مې تېرې شي سته به د نکاح نه وځم. الله تعالی فرمایي داسې چل مه کوه.
ولا يحل لهن او حلال نه د دې زنانو دپاره ان یکتمن دا چې پټې کړي ما هغه ماشومان خلق الله چې پیدا کړي دی الله تعالی فی ارحامهن په ګېډو د دوی کې. او دا ولې دا ځکه چې په دې کې به نقصان دا راشي چې مثال په طور باندې د زنانه د دغه ماشوم اولنۍ میاشت او زنانه ته پته ولګېده چې زما ماشوم په تن شو، بیماري بنده شوله او دې دا بانه وکړه چې زما ماشومان نشته دی، چې 3 میاشتې تېرې شوې هغې دا بانه وکړه چې زما 3 بیمارۍ تېرې شوې، نو او په حقیقت کې د هغې بیمارۍ نه وي بلکې ماشوم د هغې په تن باندې جوړ شوی و، نو دا زنانه لاړه فورا د بل چا سره نکاح وکړله او بیا د هغه نه وروسته چې کله 6 میاشتې تېرې شوې نو کم از کم مقدار د ماشوم د پیدا کېدو چې دی نو 6 میاشتې دي کم از کم مقدار. نو هلته چې ماشوم پیدا شو نو هغه ماشوم په باره کې دې زنانه دا دعوه وکړه چې دا زما د دې خاوند نه دی، خو دا 6 میاشتو کم از کم مقدار کې پیدا شوی دی. نو اوس دومره هر څه ګډوډ شو چې یو ماشوم چې هغه د بل چا زوی و هغه لاړی د بل چا زوی شو. او دغه رنګې دغه ماشوم ته چې په هغه کور کې څومره مراعات او فایدې حاصلې که هغه میراث دی او که هغه هر څه دي هغه ټول چې دی نو هغه د هغه دپاره جایز نه دي. دا ټول د چا د وجې نه وشو؟ دا د ښځې د دروغو د وجې. او دغه رنګې په هغه کور کې چې څومره جینکۍ دي نو هغه جینکۍ د هغې نامحرمه دي او دا ورسره ګرځي کیني پاسي او دا ورسره خبرې کوي نو هغه د ده دپاره حرامې دي. دا ټول چې وشو دا د دې جینۍ او د دې مور د دروغو د وجې نه. ځکه الله تعالی فرمایي دا وله جایز نه دي چې دی پټ کړي هغه څه خلق الله چې پیدا کړي د الله تعالی فی ارحامهن په ګېډو د دی کې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر که چېرته دی ایمان راوړو په الله تعالی باندې او په ورځې وروستنۍ باندې. ګوره د پټ شي دپاره چې کوم دی نو سبب هغه پټ. څه مطلب؟ چې ماشوم په تن باندې د زنانه چې دی نو هغه پټ دی او د هغې پته بل چاته نه لګي سوا د هغې نه. نو الله تعالی فرمایي چې هغه کوم ایمان ستا په زړه کې دی هغې ته خو وګوره که نه د هغې د وجې نه دې دا خبره چې دی نو دروغ مه ویوه چې هغه ایمان دی. نو د هغې د وجې نه ان کن یؤمننا که چېرته یې وایي تاسو که چېرته یې دا زنانه یؤمنه چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر یا په ورځ وروستنۍ باندې چې هغه قیامت دی. وبعولتهن او خاوندانان د دې زنانو احقو ډېر حقدار دي بردهن په واپس کولو د دې زنانو کې په واپس کولو د دې زنانو باندې فی ذلک په دغه عدت کې ان ارادو که چېرته اراده وه د دې خاوندانانو اصلاحا د جوړ جاړې د ښېګړې د اصلاح. څه مطلب؟ خاوند چې دی نو طلاق ورکو زنانه ته او دغه زنانه په دې عدت کې روانه ده نو شرعي طریقه د طلاق دا ده چې ته یو طلاق ورک چې په یو ځل باندې د 3 طلاقه ورکړل نو بیا به ستاسو د سوچ موقع نه وي. که ته په عدت کې بیا ډېر کوشش وکړي چېرې زه دې زنانه ته واپس رجوع وکړم او د غصې د وجې نه مې د خولې نه طلاق وتلی نو بیا یې نشي کولی. نو د دې وجې نه د طلاق چې کومې 3 طریقې دي په هغې کې ښه طریقه دا ده چې په یو پاکۍ د زنانه کې چې دی نو یو طلاق ورکړی شي او بیا هغه زنانه چې دی نو پرېښودی شي بیا ورته نور څه ونه ویلی شي او 3 بیمارۍ د هغې تېرې شي نو د هغې عدت چې دی نو ختم شو. خو آینده کې بیا ستا لپاره چې دی نو دا جایز دي چې د هغې سره نکاح وکړي اگر چې د بل چا سره هغې نکاح نه کړي د هغې نه مخکې چې ته د هغې سره بېرته نکاح کولی شي. او دویمه طریقه دا ده چې په یوې پاکۍ کې وله چې دی نو طلاق ورکړي او بیا انتظار وکړي او بیماری یوه تېره شي بله پاکي راشي نو په هغه پاکۍ کې وله بیا 2م طلاق ورکړي او بیا انتظار وکړي چې کله 2مه پاکي د 2مې پاکۍ نه وروسته بیماري راشي نو د هغې نه وروسته په 3مه پاکۍ کې بیا 3م طلاق وله ورکړي. نو دا طریقه صحیح طریقه ده خو دا د هغه اولنۍ طریقې نه لږ په مرتبه کې ښکته ده ځکه دې کې چې 3 بیمارۍ ختمې شوې د زنانه نو بیا ستاسو د واپسۍ چې دی نو څه اختیار نشته دی بیا د هغه نکاح نه مکمل ووتله څو پورې چې د بل سړي سره د هغې نکاح نه شي وي هغې پورې چې دی نو هغه ستا لپاره جایز نه ده. خو بالفرض که چېرته یو سړي داسې یو طلاق ورکو چې هغه ته دا اختیار و چې زه واپس دې ښځې ته چې دی نو رجوع کولی شم نو الله تعالی فرمایي دا اختیار چې دی نو صرف سړي ته دی ځکه چې طلاق و اختیار چې کوم دی نو هغه د سړي په لاس کې دی نو دغه رنګې د رجوع اختیار هم چې دی نو د سړي په لاس کې دی. نو دې وجې نه که د ښځې خوښه یې او که خوښه نه وي خو خاوند هغې ته چې دی نو رجوع کولی شي په دغه موده کې. خو الله تعالی فرمایي چې هسې نه
چې ته رجوع وکړې هغې ته او د هغې ضرورتونه نه پوره کړې، الله تعالی فرمایي ان ارادو اصلاحه، که چېرته د دې اراده ده جوړې او د خیرخواهي. او شریعت کې طلاق چې کوم دی نو الله تعالی ته ناخوښه دی. خو امام طحاوي صاحب فرمایي چې کله طلاق ته ضرورت دی او بیا طلاق څوک نه ورکوي نو دام چې دی نو د وصیت دی او دام چې دی نو صحیح نه ده چې یو طرف ته ستا کور چې دی نو هغه کور والا دی ګډه وډی او هغه ستا د بېحیا ستا د بدنامۍ چې دی نو سبب جوړېږي، نو بیا ستا لپاره چې دی نو پکار دي چې طلاق ور ورکړي. اگر چې د پښتنو په معاشره کې طلاق چې دی نو دا خو داسې دی لکه چې مرګ دی، خو چې کم وخت کې طلاق چې دی نو ضرورتونه د هغو نه پوره کېږي او د هغو برابری نه راځي، نو هلته بیا طلاق شریعت چې دی نو هغه د دواړو د خلاصۍ چې کوم دی نو یوه ذریعه جوړه کړې ده. ولهن او د دې زنانو دپاره مثل الذي ولهن او د دې زنانو دپاره حقونه دي مثل الذي په شان د هغه ذمهوارۍ نو علیهن چې په دې باندې دي بالمعروف په شرعي طریقې سره، چې څنګه د خاوند په زنانه باندې کور والا باندې حقوق دي نو دغه رنګې د دې کور والم چې دی نو په دې خاوند باندې حقوق. دا خو چې دی نو فرق دی د وینځې او د مالک او د ښځې او د خاوند په منځ کې، چې د وینځې په مالک باندې دومره حقوق نشته دی څومره حقوق چې د ښځې په خپل خاوند باندې. او دغه وجه ده شرعي مسئله ده چې یو کس چې دی نو د هغه وینځه ده او هغه د هغه وینځې سره چې دی نو نکاح کوي نو نکاح ورسره نشي کولی څو پورې چې هغه ازاده کړي دی. او د هغې وجه دا ده چې د زنانه او د ښځې او د خاوند د یو بل سره حقوق نیم نیم، یو طرف ته د خاوند حقوق دي بل طرف ته د ښځې حقوق دي، نو او د وینځې او د مالک د یو بل سره دغه حقوق نشته دی. نو دې وجې نه وینځه ته خپله ښځه نشي ساتلی، اول ول هغه حقوق ورکړه نو د هغې نه وروسته ورسره بیا چې دی نو نکاح وکړه بیا دله چې دی نو دا جایز دی. وللرجال او د پاره د سړو علیهن په دې زنانو باندې درجتون یو فضیلت دی یو غوروالی دی. هغه غوروالی دا دی چې د کور مشر چې دی نو هغه به زنانه نه وي بلکې د کور مشر به چې دی نو هغه اختیارمند به سړی الرجال قوامون وروستو را روان دي. او د سړو دپاره فضیلت چې دی نو په مختلفو طریقو سره دی، ځکه چې ځینې کارونه زنانه نشي کولی، لکه الامامة الصغرى ورکوټه امامت، یعنی په مانځه کې زنانه امامتي نشي کولی سړی کولی شي. که زنانه امام جوړیږي نو په هر صورت کې د هغې لپاره امامتي مکروهه ده. یا خو دا ده چې زنانه مخې ته ودرېږي نو بیا هم د هغې ستر او پرده نه راځي او دا هم کراهت دی مکروهه ده. او که چېرته ودرېږي په صف کې دننه ودرېږي نو بیا چې دی نو د امامتۍ هغه حق ادا نه شو، ځکه امام به مخکې امام ویلی کېږي هغه کس ته چې هغه مخکې او خلک په هغه پسې شاته. نو دې صورت کې که چېرته هغه ستر یې موږ راولو په صف کې دننه ودرو نو ټیک د ستر خو یې رالی خو د امامتۍ هغه حق ختم شو. دغه رنګې امامت کبرا چې هغه بادشاهت دی هغه زنانه دپاره جایز نه دی، سړي دپاره چې دی نو هغه جایز دی. او یو غوروالی علما کرامو دا ذکر کړی دی چې الله تعالی سړی هغه د ګیري والا جوړ کړی دی او زنانې چې دی نو هغه د کوڅۍ والا جوړه کړې. وللرجال او دپاره د سړو علیهن په دې باندې درجتون یو قسم غوروالی دی. والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی. ولا تجعلوا الله مگر زوی تاسو الله تعالی لرا عرضة ډال لایمانکم د وجې د قسمونو خپلونه ان تبروا دا چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا او پرهیزګاري به نه کوئ وتصلحوا او روغه به نه کوئ بین الناس په منځ د خلکو کې. والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه دی. لا یؤاخذکم الله ننیسي تاسو لره الله تعالی باللغو فی ایمانکم په بې ارادې قسمونو ستاسو، ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسو لره بما په هغه څه سره کسبت قلوبکم چې قصې کړی دی زړونو ستاسو. والله الله تعالی غفور بخونکی دی حلیم صبرناک دی. للذین دپاره د هغه کسانو یؤلونه چې قسمونه خوري من نسائهم د نږدې کېدلو د خپلو زنانو نه تربص 4 اشهر انتظار د 4 میاشتو دی. فإن فاؤوا پس که چېرته راګرځېدی فإن الله پس یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. وإن عزموا الطلاق او که چېرته دی قصد کوي د طلاقو فإن الله پس یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه دی. والمطلقات او هغه زنانه چې طلاق ورکړی شوی دی هغو ته یتربصن انتظار به کوي بانفسهن په خپلو ځانونو سره 3 قروء 3 بیماری ولا یحل او روان دي لهن د دې دپاره ان دا خبره یکتمنا چې پټ کړي ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دی الله تعالی فی ارحامهن په ګېډو د هغو کې
ان كنا کچرته دی یؤمنن چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنی باندې وبعولتهن او خاوندانان د دی احق ډیر حقدار دي بردهن په واپس کولو د دې زنانو باندې فی ذلک په دغه عدت کې ان ارادو کچرته اراده ود دی اصلاحا د جوړې ولهن او د دې زنانو د پاره حقوق دي مثل الذي پشان تداغ زموارینو علیهن چې په دې باندې دي بالمعروف په شرعي طریقې سره وللرجال او د پاره د نارینو د پاره د سړو علیهن په دې زنانو باندې درجه یو قسم له فضیلت دی غرواله دی والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت